بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. اول سپاره دا اول سپاری دریم رکوع دا سورة البقره آیات نمبر 30. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ او کچری تاسو فی ریب پشک مما د هغه سنه نزلنا چې موږ نازل کړي دي علی عبدنا پخپل بنده خاص باندې پخپل محبوب بنده باندې فأتوا بسورة من مثله تاسو راوړئ د دې په شانتي یو وړوکې صورت ودعوا او راوبلئ شهداءکم خپل مددګاران من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی وان کنتم فی ریب او کچری تاسو په شک کې دینه مخکې آیات کې د الله رب العالمین قدرت او وحدانیت بیان وشلو وس دلته د حضور صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت او قرآن مجید فرقان حمید بمثل کتاب کې دلو واضح دلیل بیانېږي چې هغه مؤمنانو لپاره اطمینان بخش دی او منکرینو لپاره هغه عاجزه کوي. الله رب العالمین عظمت ټولو نه غټ دلیل محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی او د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د عظمت ټولو نه غټ دلیل او قرآن مجید دی. لہذا په دې رکوع کې ترتیب سره دا ټول بیان شوی دي. علی عبدنا پخپل بنده خاص باندې پخپل محبوب بنده باندې یعنی موږ دا قرآن نازل کړی دی. دلته خاص بندنه مراد محبوب بندنه مراد حضور صلی الله علیه و آله وسلم هغه مراد دی. فأتوا بسورة من مثله نو تاسو راوړئ د دې په شانتي یو وړوکې صورت تاسو راوړئ. آیات په دې حصہ کې رب العالمین په دې خبره باندې دلیل قائم کړی دی چې دا قرآن مجید فرقان حمید دا د الله رب العالمین کلام دی او دا داسې فصیح او بلیغ کلام دی چې په غیب خبرو باندې مشتمل دی. په غیب خبرو او علوم باندې دا قرآن مجید فرقان حمید مشتمل دی او څوک هم د دې کلام په مثل نشي راوړی شي. د عربو مشرکانو حضور صلی الله علیه و آله وسلم سره سخت مخالفت او غیبه دا ویل چې دا قرآن مجید فرقان حمید د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصنیف دی یا د یو انسان چې کوم دی د هغې تصنیف دی. الله رب العالمین هغې له دا چیلنج ورکړو چې تاسو دا ویوئ تاسو دا دعوه کوئ چې دا قرآن مجید فرقان حمید د الله رب العالمین کلام نه دی او دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا د یو انسان تصنیف دی. نو الله رب العالمین هغې له دا چیلنج ورکړو چې تاسو د دې په شانتي یو صورت راوړئ نه دی. اگر چې دا قرآن مجید فرقان حمید د هغې په لغت کې یعنی د عربي په زبان کې نازل شوی دی بیا هم چې کوم دی عربو خلکو مشرکانو چې کوم دی د دې قرآن مجید فرقان حمید په شانتي چا یو صورت څخه یو حرف اسم را نه وړل لري او دا چیلنج قیامت پورې تمام انسانانو لپاره دی چې اوس هم څوک دا وایي چې دا قرآن مجید فرقان حمید د حضور صلی الله علیه و آله وسلم تصنیف دی چې هغه ډیر کفار دی هغه داسې وایي. نو الله رب العالمین هغې له دا چیلنج ورکړو چې تاسو د دې په شان یو صورت راوړئ او تر قیامت پورې به څوک داسې پیدا نشي چې هغه د قرآن مجید فرقان حمید په مقابله کې یو صورت څخه یو آیات څخه یو حرف هم نشي راوړی شي نه دی. اعجاز قرآن وجوهات قرآن مجید فرقان حمید هغه بمثل کتاب دی چې هغه تمام تر کمالات و باوجود قرآن مجید فرقان حمید
چې کوم دی څوک هم دا کلام راوړی نه عاجز دي. یعنی مطلب دا چې انسان کې تمام کمالات موجود دي، د هغه کمالاتو باوجود هم چې کوم دی قرآن مجید فرقان حمید په شانتي کلام نشي راوړی شي. او جن او انس یعنی انسانان او پیریان چې یو ځای شي بیا هم چې کوم دی د دې آیات په شانتي د دې قرآن مجید فرقان حمید آیات په شانتي یو آیات هم نشي جوړوي شي. د دې بنیادی وجه دا ده چې قرآن مجید فرقان حمید د الله رب العالمین کلام دی او مخلوق کې چا څه هم دغه طاقت نشته دی چې قرآن مجید فرقان حمید کلام په شانتي یو کلام راوړي. د دې وجه دا ده د دې باوجود چې کوم دی صدیانې تیرې شوې، ډېر وخت تیر شو، ډېر زمانې تیرې شوې او تر اوسه پورې چې قرآن مجید فرقان حمید چې کوم چیلنج ورکړی دی هغه چیلنج اوسه به چا هم قبول نه کړو او د دې په مقابله کې چا هم یو آیات را نه وړو او نه به تر قیامته پورې څوک داسې د دې په مثل باندې څوک کلام راوړي یا به څوک آیات راوړي نه دی. قرآن مجید فرقان حمید بې مثل کېدلو ډېر وجوهات دي چې هغې کې علماء مفسرین په خپل کتابونو کې ډېر بیان کړي دي، ډېر وضاحت سره بیان کړي دي. موږ دلته صرف 3 وجوهات هغه بیانو چې قرآن مجید فرقان حمید بې مثل کېدلو معنی دا دلالت کوي. اول نمبر دا دی فصاحت او بلاغت. عرب خلق به په فصاحت او بلاغت په میدان کې ډېر مشهور نه دي او دې صفونو کې داسې خلک موجود وو چې هغه په فصاحت او بلاغت په فن باندې فن کې اعلی ترین منصب باندې وو قایم نه. هغې به ښه الفاظ عمده الفاظ چې کوم دی هغه به ویل او په وړو جملو کې او غټو جملو کې به هغه به ډېر فصاحت سره بیانولو او دغه شانتي هغه به تیارول به بیانولو او دغه شانتي لږ کلام چې کوم دی هغه به بهترین انداز کې چې کوم دی هغه به پیش کړو او هغې به او هغه کلام به چې کوم دی ډېر فصاحت او بلاغت کې به هغه ډېر موجود نه. قرآن مجید فرقان حمید چې کوم دی دا خلق دا عرب خلق چې هغې به خپل فصاحت او بلاغت باندې ناز کولو فخر به کولو. هغه خلکو چا عاجز کړي دي خو هغه چا شکست ورکړی چا شکست ورکړی دی نو هغه قرآن مجید فرقان حمید چې کوم دی هغه دی عرب خلکو له چې هغې به خپل فصاحت بلاغت باندې انداز کول فخر به کول. قرآن مجید فرقان حمید چې کوم دی هغه ټول خلک عاجز یې کړه او هغه چې کوم دی پاتې راوستل نه دی ځکه دا د رب العالمین عظیم کلام دی، دا کلام الله دا د الله رب العالمین مقدس کتاب دی چې هغه خپل فصاحت او بلاغت باندې چې کوم دی ناز کوي او دغه شانتي د عرب خلکو چې کوم دی عقلونه هغه حیران کړو او د دې مثل راوړلو نه عاجزه کړل نه دی. قرآن مجید فرقان حمید بې مثل کېدلو دویمه وجه تلاوت قرآن تاثیر نه. قرآن مجید فرقان حمید بې مثل کېدلو یو دلیل دا دی چې د دې ویلو والا او دې اورېدلو والا یعنی قاری قرآن او سامعین دا د دې نه چې کوم دی کله هم سیر کېږي نه، یعنی چې کله هم چې کوم دی هغې اړه چې کوم دی مړېږي نه. چې څوک قاری قرآن وایي قرآن تلاوت کوي نو قرآن مجید فرقان حمید چې کوم دی دا د قرآن تاثیر دی چې قاری قرآن چې کوي هغه دې باندې تنګېږي نه دی، د هغې اړه پرې تنګېږي نه، د هغې اړه پرې تنګېږي نه او بل دا چې هغه مړېږي نه په دې تلاوت باندې. بل دا دی چې کوم سامعین دي قرآن مجید فرقان حمید تلاوت اوري او هغه چې کوم دی په دې سره د هغې اړه نه مړېږي او هغه بل بور کېږي نه. دې نه علاوه چې سنم کلامونه دي چې څوک هغه کو ډېر فصیح او بلیغ کلام نه دی، هغه کلامونه چې فصاحت او بلاغت باندې مبني هغې باوجود چې څوک اوري یا څوک وایي هغه اخر هم چې کوم دی د هغې اړه تنګ شي یا که څوک اوري هغه چې کوم دی بیزاره کېږي دي هغه به تنګېږي. خو دا د قرآن مجید فرقان حمید معجزه ده چې کله قاری قرآن وایي نو دې سره چې کوم دی قاری قرآن دا مړېږي نه او که څوک سامعین اوري نو هغه چې کوم دی تنګېږي نه او بل دا چې بور کېږي نه لري. او قرآن مجید فرقان حمید بې مثل کېدلو دریم دغه دا دی دلیل دا دی غیب خبرې. قرآن کې چې مستقبل متعلق چې کومې خبرې ورکړي دي هغه تمامې خبرې هغه پوره شوي دي. دا یو څو
او خبرې وي چې د قرآن مجید فرقان حمید بمثل کېدلو باندې دا دلالت کوي نه. فإن لم تفعلوا بیا که چېرې تاسو دا ونه کوئ ولن تفعلوا او تاسو هیڅ کله هم داسې کار نشئ کولی شئ فاتقوا النار التي نو تاسو ویریږئ ځان وساتئ د اور هغې نه وقودها الناس چې هغې خشاک خلک دي والحجارة او کاڼي دي اعدت للکافرین چې تیار کړی شوی دی د کافرانو لپاره. وقودها الناس والحجاره او د هغې خشاک خلک دي او کاڼي دي چې جهنم خشاک به خلک او کاڼي وي. د دې کاڼو نه مراد هغه بتان دي چې دوی مشرکان ته خدایان جوړ کړي او دوی به د هغې عبادت کوه دې ته به سجدې لګولې نه. قرآن مجید فرقان حمید کې یو بل ذکر الله پاک فرمایلی دی په سورة انبیاء کې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم بشکه تاسو او د الله نه سوا چې څوک د تاسو چا عبادت کوئ هغه ټول به د جهنم خشاک دي نه. بوتان به د دې وجې نه په اور کې غورځولی کېږي چې د دې وجې نه چې مشرکان ته زیات ذلیله شي او چې څوک دی خپل مددګاران مني نه لري هغې خپل ځان هم نشي بچ کوی شي بیا به چې کوم دی دوی څنګه بچ کړي نه لري. نو الله رب العالمین کفار چې کوم دی خبردار کړو چې ستاسو دپاره جهنم اور تیار شوی دی او د هغې خشاک چې کوم دی بوتان دی هغه کاڼي دي چې تاسو د هغې عبادت کوئ تاسو د هغې ته چې کوم دی سجدې لګوئ خدایان یې ګڼئ هغه بوتان د اور خشاک دی او خلق چې کوم دي کافران چې کوم دي دا د اور خشاک دی. لہذا تاسو دې نه ځان وساتئ او خپل ځان حفاظت کوئ. یو ځل بیا ترجمې ته غوږ شئ. وإن كنتم في ريب او که چېرې تاسو یې په شک کې مما د هغه څه نه نزلنا چې کوم موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بندې خاص باندې په خپل محبوب بنده باندې فأتوا نو تاسو راوړئ بصورة من مثله یو وړوکی صورت د دې په شان دی. ودعوا شهداءکم او راوبلئ تاسو خپل مددګاران من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتینی یې. فإن لم تفعلوا بیا که چېرې تاسو دا ونه کوئ ولن تفعلوا تاسو هیڅ کله هم دا کار نشئ کوی شئ فاتقوا النار التي نو ځان وساتئ د هغه اور نه وقودها الناس چې خشاک خلک والحجارة او کاڼي دي اعدت للکافرین چې تیار کړی شوی د کافرانو لپاره. وما علینا الا البلاغ المبین.